چې كنا اذا حمي الباس ولقي القوم القوم، وی منگ با کله میدان با گرم شو او صحابه با د مشرکانو سره مخامخ شو، اتقینا برسول الله صلی الله علیه وسلم، وی منگ بزان په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ساتلو بچکو بم خپل او د عذاب په منځ کې چې دې په وجه طریقا ذا شوک تدس لار باندې تلې چې پاغي کې ازغي. قال نعم وياو. قال فما عملت فيه، احتیاط بکې ځان برا غونډه. دیوژن ابن المعطش شاعر را لګېدله دغه معنا راغسته ده په شعر کې اویلی دی خل الذنوب صغیرها وکبیرها فهو التقى، واړه ګناهونه او غټ ګناهونه ټول پرېږده، فهو التقى دا تقوا ده. واصنع كماش فوق ارض الشوك يحضر ما يرى، او داسې کوا کماش فوق ارض الشوك، لکه یو سړی ازغیدار ځمکې د پاسه رواني، يصنع ما يحضر ما يرى، کم شي باندې چې نظر لګي د هغې نه ځان ساتي. لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى، وی ګناه وړه مه ګڼه ته دا وړه ګناه ده، دا غټ غټ غرونه د وړو وړو کاڼو نه جوړ شوي دي. نو اصل حجز بین الشیئین شو. بیا په اصطلاح د شریعت کې متقی چاته وي؟ هدى للمتقین، متقی ومن چاته وایو؟ نو د دې په مصداق کې مفسرینو مختلف اقوال نقل کړي. بیا وایو چې راجع قول دا ټول بیا په هغې کې داخل دي. نقل ہے الذين يتقون الشرك بي ويعملون بطاعتي، وإذا متقيان هغه کسان دي يتقون الشرك بي چې الله وی زمان ځان د شرک نه بچ کړي، او يعملون بطاعتي او زما په طاعت باندې عمل کوي. ابن جرير الطبري دا قول د عبد الله ابن عباس نه نقل کړه. نو متقی هغه د شرک نه ځان ساتي او الله په طاعت باندې عمل کوي. ويعملون بطاعتي. دویم قول عمر ابن عبد العزيز نه نقل له هغه ليس التقوى قيام النهار، صيام النهار وقيام الليل. والتقوى دا نه د صيام النهار چې د ورځې سړی روجي نیسي، وقيام الليل او د شپې تهجد کوي، والتخليط فيما بين ذلك او د دې په منځ کې به ګناهونه کوي، دته متقی نه وي. ولكن التقوى ترك ما حرم الله واداء ما افترض الله. اصل تقوا دې ته وي چې د حرام نه ځان ساتي، د پردې مال د پردې حق نه خوري، حرام نه ځان بچ کې، زنا نه ځان بچ کې، کوم چې الله حرام کړي، غلا نه ځان بچ کې، شراب نه ځان بچ کې، او اداء ما افترض الله، الله در باندې کوم شی پرس کړی دی هغه ادا کې. فما رزق بعد ذلك فهو خير على خير. د دې نه وروسته چې ته نوافل کې، طاعات کې، همدارنګه د شبهاتو نه ځان ساتي،
مباحاتو نزان ساتي دا خو خیر دی د خیر د پاسه دی انا دا نورم اوچتواله دی په درجه کې چې د حرامو نه ځان بچ کړو ادا د فرایض دی کو بس ته متقي دریم قول شهر ابن حوشب نه نقل له شهر ابن حوشب وی متقي هغه ته ویل کی یترک ما لا باس به حذرا لما به باس هغه چاته ویل کی چې پریدي هغه شی لا باس به چې داغي په کولو کې ګناه نه حذرا لما به باس د دې د وجنه سن چې ګناه نه ټیک دا شی جایز دی خو سن د دې د وجنه ګناه کې پرې نه وځم او دا د معنی دی حدیث در راغسته ده حدیث کې دی امام حاکم راوړه ان الرجل لا يكون من المتقين ويسړی درجه د تقوا ته نشي رسیدلی حتى يدع ما لا باس به حذرا لما به باس ترسو پورې هغه شی چې جایز دی هغه پرې نه په دې یاره چې دې جایز عمل د وجه نه په حرامو کې پرې نه وزم حرام کول خو لري هغه جایز عمل چې ذریعہ ګرځي حرام ته غم پرې دی نه کوي سهل تفسیر نقل له سهل ابن عبد الله التستري التقوى ان لا يراك الله حيث نهاك الله يراك الله چې تاویني الله تعالی په هغه ځای کې نهاک چې تی منع کړي حيث نهاك ولا يفقدك من حيث امرك چې کوم شي امر دې تکړه په غزي کې دی ورک نه کی او ما غشې شو امتثال الاوامر اجتناب النواهي تعبیر جدا شو بعض علماء را لګیدلې دي هغه دا ویلي دي تعریف په علامات وکړه وې د انسان په تقوا باندې دلالت درې شي نه کوي درې کارونه چې په انسان کې دا دلالت کوي دا په تقوا دي انسان کې تقوا ده اول حسن التوکل فيما لم ينل یو شی تاسو نشته استا په الله باندې خسته توکلی دا به ما ته الله را کوي پروا دونه نه کوي دویم حسن الرضا فيما قد نالها الله د لکم شی در کړه د پاغي باندې ته خوشاله د الله نه راضي د الله نه لګ دیو کډیر د خو پیرازي او دریم حسن الصبر على ما فاتا تانه چې کوم شی فوت شو ته پاغي باندې صبر کې بس لاړو په دې کې بخیری په دې تلو کې بخیری حسن الصبر على ما فات امام رازي هغه قول کړه تقوا ستوي من سلك سبيل المصطفى المتقي من سلك سبيل المصطفى متقي هغه چاته وي سلك سبيل المصطفى چې د نبی صلی الله علیه وسلم په سنت عمل کوي ونبذ الدنيا وراء القفا او دنیا شاته غرزي وكلف نفسه الاخلاص والوفاء وكلف نفسه او ځان مکلف کی
په اخلاص او په وفا. واجتنب الحرام والجفا، او ځان د حرام او د جفا نه وساتي. دې ته اصل کې متقي وي. وغیر ذلك نور تعریفونه علماء کړي دي، خو دقه ته رجه ده. هدا دې ټول عباراتو کې چې سړی نظر واچي او فکر پکې وکړي، نو دا مسله ته معلومیږي چې ګوره دلته الله تعالی متقین ذکر کړه، هدن للمتقین. په ځای د مدح کې وصف د قرآن د پاره ذکر کړه ده چې دا قرآن هدایت ته د پاره د متقیانو. نو دې مقام نه معلومیږي چې متقی هغه چاته ویل کېږي چې آتیم بالعبادات محترزا عن المحظورات. متقی به هغه چاته وي چې اتیان کوي په ماموراتو او د منهیاتو نه بزان ساتي. كما قتيش امتصال الأوامر اجتناب النواهي. کدا پکې نو د ته متقی نه ویل کېږي. دا دواړه چې پکې جمع شو اله متقی دي. هم په دې کې د علماو اتفاق دی چې اجتناب الصغائر په تقوا کې ضروری دی که نه. سمانا یو تن فرائض مدا کوي، د کبائر نه ځان ساتي، خو لیکن صغائر ګناهونه ته واقع کیږي. نو آیا دته موږ متقی وایو که نه به وایو؟ اله به ته متقی وایو چې د صغائرو نه ځان وساتي. نو بعض علما خو قول کړی چې په تعریف د متقی کې د صغائرو نه ځان ساتل هم لازم دي. څنګه د کبایرو نه ځان بچ کوي، دقسې د صغائرو نه به هم ځان ساتي. کوم چې تېو شو بس توبه استغفار به زر وباسي. دویم قول د علماو دا دی چې نه، اجتناب د صغائرو نه په تعریف د تقوا کې نه دی داخل. سړی د کبایرو نه ځان ساتي، اگر که صغائر ته کېږي دته هم متقي وایو چې د هغې سره امتصال الاوامر کوي. هم پاتې شو توبه د صغائر او د کبایرو نه دواړه قسمه علما وایي. وړې ګناه نه هم سړی توبه وباسي، د صغائرو نه هم ځان وباسي. صرف اختلاف په دې کې دی چې صغائر کول متقی ته وایي که نه وایي. کنی ځان ساتل او د هغې نه توبه ایستل دا ضروري دی. مخکې تیر شو لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا باس به حذرا مما به باس. هغې نه هم ځان ساتي چې نه دا کار ما ته جایز ښکاري او د دې په وجه باندې زه ګناه کې پرېنوځم. نو المتقین تعریف لن دا شو چې متقی هغه چاته ویل کی یمتثل الاوامر ويجتنب النواهي. اوامر د الله منی، د نواهیو نه ځان ساتي. او دلته یو مشهور اعتراض دی مشهور اعتراض هغه دا دی چې الله تعالی دلته توصیف د قرآن وکړو په هدن، لیکن ہدایت عام نہ کو، ہدایت صرف د متقیانو د پاره کو.
چې دا قرآن هدایت ته خود پار د متقیانو دی. حال دا دی چې الله تعالی هم دی سورة بقره کې د قرآن هدایت عام ویلې دی، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الته هدایت عام دی متقی و غیر متقی دوانو ته. هدى للناس شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الته هدایت عام شو او دلته تخصیص په متقیو کو هدى للمتقین. دویم قرآن خو کمال به اله کمال وي چې هدایت عام شي او چې صرف په متقیانو پورې د هغوی له هادي شي، غیر متقی له هادي نه وي، نو بیا خو د قرآن پورا کمال ته ثابت نشو. پورا کمال بدای چې د هر چا د پاره هادي نو ولې تخصیص ته هدایت په متقیانو. هدا دې اشکال مفسرینو جوابونه کړی دي، مختلف مفسرینو مختلف جوابونه کړی. یو جواب هغه دا دی چې ګوره قرآن هدایت د ټولو خلکو د پاره دی، متقی او غیر متقی. خو الله تعالی د تخصیص د متقین کړی په اعتبار د انتفاع، چې د دې د هدایت نه فایده څوک اخلي؟ متقی تی اخلي. کافر د پاره هادي دی وته فایده نه اخلي، او متقی تی فایده واغستله، نو تخصیص په اعتبار د انتفاع شو. لکه دې مثال د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت عام دی، وما ارسلناک من ته ټولو خلقو د پاره لېږلی رحمتا للعالمین. خدا غي سره الله نبی ته وی انما انت منذر من يخشاها، سورۃ النازعات کی تیار ورکون کې هغه چاله يخشاها، یا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، سورۃ یاسین کی. او سره دې نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو انسانانو د پاره منذر دی، کافة للناس بشیرا ونذیرا. ودغه آیاتونو کې مراد انتفاع ده، ستا د انذار نه دا کسان فایده اخلي، دلته دا معنا ده. دویم جواب علماء دا کړی چې دا هدایت اصل کې دوه قسمه ده، یو ته ویل کی هدایت عامه، بل ته ویل کی هدایت خاصه. هدایت عامه چې کوم ده نو دا ټول انسانانو ته ده، چې هغه هدایت العلم والارشاد ده، اراءة الطریق ده. هدایت العلم والارشاد و اراءة الطریق، هدایت د علم د ارشاد او د لارو ښودلو. نو دا قرآن کافر تم لاره ښیي، مؤمن تم لاره ښیي، فاجر تم ښیي، دهري تم ښیي. دا عقیده حق ده، دا عمل حق ده. نو دې ته قرآن کی اشاره راغلی ده، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نو د ټولو انسانانو د پاره هدایت ته په څه معنا؟ هغوی ته لاره ښیي، علم ورته ورښیي. یا قرآن کې راځي اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى. سمودیانو ته الله هدایت کړی و، نو هلته په معنا د اراءة الطریق دی.
سمودیانو ته الله حق لار ورښودله دا عقیده دا نظریه حق ده تاسو چې په کوم دین باندې دین باطل دی فاستحبوا الأعمال على الهدى سورة حامیم سجده کې 19 نمبر آیت ده په دې هدایت عامه باندې قرآن هدایت ته د ټولو خلقو دپاره هلته ذکر کو او دویم قسم آیت هدایت خاصه وي چې هغه د هدایت التوفیق والإيصال إلى المطلوب هدایت د توفیق او د ایصال الى المطلوب چې انسان له الله توفیق ورکړي د ایمان او د حق د تابعداري دام هدایت ته خو خاص هدایت ته کوم علم یې درکړې په هغه علم باندې الله توفیق د عمل هم به درکړي هدایت خاصه ده دلته دقه خاص هدایت مراد ده هدن للمتقین متقی سړي دا قرآن په وجه باندې توفیق ته عمل ته الله ورکوي مقصود ته پې رسوي یا قرآن کې دي قل هو للذین آمنوا هدن و شفاء هلته تخصیص راغلی او ته ووایه دا قرآن د هغه کسانو دپاره چې ایمان یې راوړی هدن و شفاء هدایت ته او شفا ده دا هدن هدایت خاصه ده شفا خاص ده دریم جواب بعض مفسرینو دا کړی چې ګوره قرآن هدایت ته د ټولو انسانانو دپاره لکه هدن للناس وبینات من الهدى کې هغې ته اشاره ده خو دلته چې الله قید لګولی دی د متقي هدن للمتقین نو دې تخصیص او دې قید لګولو کې الله اشاره کړې ده سبب د هدایت ته چې ګوره قرآن هدایت د ټولو خلقو دپاره دی خو هله به هدایت چې په هغه کې یو درجه د تقوا راشي معنی انسان دویمه عبارت انسان با هدایت د قرآن هله قبلی چې هغه یو خاص معین درجه د تقوا ته ورسیږي چې هغې ته انابت ویلی کېږي یا تسلیم حق ته او قبلول د هغې خبرې چې د عقل سره موافقي د فطرت سره موافقي اوس که تا کې انابت نه وي او خدای ته معلومه ده چې دا حق دی دا عقیده حق ده نظریه حق ده نو ته هغې ته تلی شي نشي تللی یهودیانو ته د رسول الله پته وکړه نه وه چې دا حق دی یعرفونه کما یعرفون ابناءهم خو څه پکې نه یو درجه د تقوا پکې نه وه چې هغې ته تسلیم ویلی کي امام الحق یا انابت نو چې کله در کې حق قبلولو نو بیا دا قرآن د هغه دپاره هدایت دی یا دویمه طریقه داسې ووایه ذهن ته ښه پرېوځي انسانان چې کوم دي که نه چې حق ورسره نشته نو هغه په دوه قسمه دي یو قسم هغه انسان دی چې حق ورسره نشته دی خو طلب کوي د حق بحث کوي کوشش کوي چې زه حق معلوم کړم او هغه زه قبول کړم هغې ته ورسېږم دویم قسم داسې انسان دی
هغه متعصب دی، ضدي دی، بحث کوونکی دی، نو خواهشات پہ غالب دي، نو دا طلب د حق نه کوي. که حق ته معلوم شي قبل اول خو پرېږده، کوشش کوي چې حق مړ کړي، ختمي کړي. نو دی وجه نه الله تعالی قید ولګو هدن للمتقین، چې کم از کم تا کې به درجه د څه وي؟ بحث عن الحق به وي، انابت به درکړي، د حق تفتیش تلاش به کې. د دې وجه نه دی وخت کې چې څوک اهل حق سره بحثونه کوي، هغه په دې نیت نه کوي چې زه حق ته ځان ورسوم، بلکې غرض یې په دې مناظرو مباحثو کې دی چې ځان اوچت کما، اهل حق ښکته کم. او کم کسان چې جګړمار نه دی، په تنظیم کې کلک نه خطه نه دی، تنظیم پرست نه دی، شخص پرست نه دی، او هغه حق طالب دی، نو هغه ته الله حق ورسوي، حق ته رسوي. ما ځکه د کې یو درجه د څه شته؟ تقوا ده. نو دې وجې نه تخصیص یې د څو کړلو؟ متقین یې وکړو. انشاءالله به پیاده پوه شوئ چې کم از کم حق قبلولو دپاره، حق ته د رسېدو دپاره به په انسان کې یو درجه ده تقوا به پکې، چې هغې ته انابت وي، طلب د حق وي. دریم جواب چا ادا کړی چې دلته حذف شوی على سبيل الاكتفاء، هدى للمتقين وغير المتقين، دا هدایت ته د پاره د متقیانو او د غیر متقیانو. هدى للناس موافق شو کنه، خو دلته متقین ذکر کړه او غیر متقین حذف کړه، اکتفا وکړه. پشان د سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم، الته والبرد حذف کړه ده، کمیسونه د ګرمۍ او کمیسونه د یخاو جوړوي. او دا تخصیص د متقی زکه کو د ذکر کو، هغه مقابل حذف کو د وجه د شرافت د الله په نس معتبرونه د ذکر یو کو، او غیر متقی قدر او وزن د الله په نس نه هغه ذکر نکو. دویم اشکال هغه ده چې ګوره دلته الله وی هدن للمتقین، د قرآن صفت ذکر کو په هدایت د متقیانو. نو ګوره وی دا خو تحصیل حاصل ده، ځکه متقی چاته وی؟ متقی په خپل مهتدی ته وی، مخکې تیر شو کنه امتثال الاوامر اجتناب النواهی کوي کنه. تقوا کی معنا څه وه؟ امتثال الاوامر اجتناب النواهی. امتثال الاوامر اجتناب النواهی کولو نو په خپل متقی دی، نو په هدایت ته مهتدی دی. نو بیا د هدن څه معنا شوه؟ هدایت کوونکی دی، د پاره د هدایت والاو. دا خو تحصیل حاصل شو. دغه اعتراض شو. د دې جواب هغه دا دی، یو جواب چې دلته هدایت نه مراد دی طلب الثبات لهم على الهدى، طلب د زیادت او د مضبوطوالي دی په هدایت او دوام دی. هدى للمتقین معنی متقیانو د پاره مضبوطون کې ده، قوي کون کې ده، همدارنګه اغیله زیاتون کې ده. درېما دا د شو لکه وي
اهدنا الصراط المستقیم کوم د عام مشهور قول مطابق هم قول کړو کنه سره دا کنه چې پاغیم بیا څو کړلو رادو کو جیره دغه معنا د ثبات قوی نه ده دلته مې معنا د ثبات ته دویم جواب دا ده دته ویل کی مجاز بالمشارفه مونږ تاسو په دې کتابونو کې وایو مجاز بالمشارفه مجاز بالمشارفه ته وایي چې کار نه دی کړی خو نږدې دی چې وی کی د کولو نه مخکې توله هغه صفت ذکر کړي ته مجاز بالمشارفه وایي ځکه دغه کار کې شروع کړی ده ورسیدونکی دی رسیدی لکه کړی ده لکه حدیث کې راځي من قتل قتیلا فله سلبه من قتل قتیلا چا څوک مړ کو نو ګوره قتیل خو اله مقتولی چې مړ شي کنه او چون کې دا په صدت د وجلو دی نو اوس نه ورته څه ویله قتل قتیلا نه ویلو دلته مجاز بالمشارفه ده مجاز بالمشارفه معنی دا ده چې لا اوس خو متقی نه ده او چې کله هدایت د قرآن قبول کو نو متقی شو خو چون کې دکې طلب ده نو داسې شو لکه څه شوی دی اوس نه متقی شوی دی هدى للمتقين دریم جواب د څه وکړي چې دې ته ضرورت نشته هدایت کې مراتب دي د تقوا 15 درجات دي د ابن جوزی سے تفصیل کې جواب کړه د تقوا 15 درجات دي اوله درجه د تقوا ان يتقي العبد الكفر چې بنده د کفر نه ځان ساتي په الله کفر نه کوي په رسول کفر نه کوي او دې ته مقام د اسلام وي علما ته تعبیر کوي په مقام الاسلام دویمه درجه غدا ده ان يتقي المعاصي والحرمات چې د دې مقام د اسلام سره د کفر نه ځان ساتلو سره سره د ګناهونو او د حرامو نه ځان ساتي د دین علما تعبیر کوي په مقام التوبه دریم اغداد ان يتقي الشبهات چې د کفر نه ځان ساتي د حرامو نه ځان ساتي خدای سره سره د شبهاتو نه ځان ساتي چې دا شی به جایزي که حرام وي د دین علما تعبیر کوي په مقام الورع دا په تقوا کې دریمه درجه د تقوا ده څلورم ان يتقي المباحات چې د شبهات سره سره د ډیرو مباحاتو نه ځان ساتي لکه صحابه با ډیر مزیدار خوراک نه کو اعلی قسمه کپڑے به نه استعمالوله دې ته مقام د زهد وي څلورم پنځم ان يتقي حضور غير الله على قلبه ان يتقي ځان ساتي حضور غير الله على قلبه د حضور د غیر الله په خپل زړه په خپل زړه کې د غیر الله تصور او خیال سره راولینه دته ویل کی مقام د مشاهده د تقوا کې دا 15 مقامات دي نو قران هدى للمتقين دې ټیک دا اوله درجه متقی د پاره هدایت دویمه ته د دویمه نه دریمه ته د دریمه نه څلورمه ته پنځمه ته به هر درجه دونه غټه درجه ده چې داغه ساحل ته پکې سړی رسیدای نشي نو نه مجاز بالمشارفه ده نه بلکې به تقوا کې درجات دي لکه اهدنا الصراط المستقيم کې مونږ ویلو
هدى للمتقين. هذا التقوى اختيار اول فوائد. نو قرآن کی تقریباً 15 فوائد ذکر کړي د تقوا. تسهیل والا هغه تفصیلی به ته ذکر کړي قرآن کې ان شاء الله زه په ځای راشي. مثال په تور هدى للمتقين ان الله مع الذين اتقوا نصرته ولايته والله ولي المتقين. محبت ان الله يحب المتقين. غصب ګوري غلبا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الله ولا غلبا وګرځي سورته انفال کې. هغه به فواید دي هغه د بیان سره تعلق لري. او منګه مسله ده درس ته درس سره به درس متعلق خبرې کوو. هم فائدہ التسهیل کی ذکر شوی 15 فواید او بواعث په تقوا. انسان کې چې تقوا راځي نو اسباب باعثه په تقوا باندې لستی. یو د خوف العقاب الاخروی. یو سړی دین ایریږي چې الله په آخرت کې سزا راکړي دا باعث ته په تقوا. دویم خوف العقاب الدنیوي. د دنیا د عذاب نه سړی ایریږي دنیا کې سزا را نه کی. رجاء الثواب الدنیوي. په دې امید چې الله به دنیا کې مال ترقی راکړي فایده به راکړي ځکه تقوا اختیاري. رجاء الثواب الاخروي. خوف الحساب. حیا من نظر الله. الله ما تګوري ته مقام د مراقبه وي. الشكر على نعمه بطاعته. شکر کول د الله په نعمتونو دغه په طاعت. علم انما يخشى الله من عباد العلماء. تعظیم جلال الله. ستا په زړه کې د الله عظمت پروتي چې ته مقام د هیبت وي. او بل صدق المحبه. پړه کې د رښتیا مینه د الله سره او پر رښتیا مینه د پیغمبر سره دي تا کې به تقوا راځي. شاعر وایي تعصي الاله وانت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع. تعصي الاله تد الله نه فرمانی کې وانت تظهر حبه او تد الله محبت ښکارا کې هذا لعمري في الفعال بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته. لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. دا اسباب دي. دام تفصیل العلوم کی ذکر کړي. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناكم ينفقون. وزديز نرستو 15 صفات ذکر کړي د پاره د متقیانو. او دا 15 صفات دا چې صفات دي اولنی درې دا مرجع د پاره د ټولو صفاتو د مؤمنانو چې په قران کې ذکر شوي. څونه صفات د مؤمنانو چې په قران کې ذکر شوي دا غي ټولو صفاتو رجع اولنو درې صفاتو ته ایمان بالغیب اقامت الصلاه او انفاق. الذين يؤمنون بالغيب ترکیب په لحاظ
یو احتمال لا ده چې دا مخکې متقین پورې متصل ده هدى للمتقين الذين نو دا صفت مجروره شو د پار د متقیانو او یا تقدیر د اعنی را اوباسا اعنی الذين يؤمنون په دې متقیانو ز قسکومه هغه کسان چې دا صفات پکې دویم احتمال لا ده الذين يؤمنون بالغيب نه مستقل کلام ده هدى للمتقين باندې انقطاع شو بس دغه صفات د قران ذکر شو وزديج نرستو مستقل کلام ده الذين مبتدا ده او اولئك على هدى من ربهم اولئك هم المفلحون دغه جمله ولا خبر ده دوانه احتمال پکې دي چې یا د مکه سره متصل او یا مستقل منقطع هغه کله منقطع والے هدى للمتقين باني وقف تام ده وقف تام شو او کچرته مخکې سم متصل والے نو بیا به وقف حسن بي خو تام بني کنه ځکه لا کلام منقطع شوی نه ده بیا دا آیات الذين يؤمنون بالغيب كمتصل والے كمنقطع والے نو پدې کې یو احتمال لا ده چې دا تفسیر دی د پاره د متقیانو مخکې ویل هدایت ته د پاره د متقیانو وسوي متقی چاته وي نو دلته تفسیر د متقی کوي ځکه متقی مخکې تیر شو هغه چاته ویل کی چې فاعل الحسنات تارکا للسیئات کون کې د حسنات او تارک د سیئات او د ته متقی وي نو دقه امتثال الاوامر اجتناب النواهی په دې آیاتونو کې ذکر دي نو دا تفسیر د چا شو د متقی الذين يؤمنون بالغيب دا فعل شو د زړه او يقيمون الصلاه دام فعل بدني شو انفاقا فعل بدني شو دویم احتمال پکې دا ده هغه که څوک دا وایي چې لکه په تقوا کې ترک المنکیات ده نو دلته خو د دې په صفت کې ټول څه ذکر شو امتثال الاوامر ذکر شو منهیات خو ذکر نه شو دی به جواب کوي چې دا صلات په خپل متضمن ده ترک د منهیات لرا ځکه قران کې الله وایي ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر ومنذ فحشاء او د منکراتو نه منع کوي په دې کې ضمنن ترک د منکراتو کوم ذکر شو نو تفسیر د چا شو متقیانو لپاره تفسیر شو دویم قول دا دی چې نه دا تفسیر نه ده بلکې دا صفت ده د متقیانو دغه صفات ذکر کوي تعریف نه کوي تفسیر د متقین نه کوي بلکې صفات ذکر کوي د متقیانو درې صفات اول عمل قلبی دی چې هغه ته ایمان وي متقی هغه دی چې ایمان په غیب لري دویم عمل بدني چې هغه صلات ده
دریم عمل مالی دی چې هغه انفاق فی سبیل الله دی او دا دریوان اعمال دلته ذکر کړو چې دا اعمال اساس دي د تقوا د ټول تقوا اساس او بنیاد هم دا درې اعمال دي دارو مدار د تقوا په دی باندې ده او دا قول راجح ده چې دا صفت د پاره د متقیانو ده تفسیر د متقیانو نه ده ولې که تفسیر منغوالو مخکې تیر شو چې تقوا امتثال الاوامر اجتناب النواهی ته وایي نو دلته خو صرف اوامر امتثال الاوامر ذکر کړی ده او ترک النواهی خو پکې نه دي ذکر شوي نو دیو جنا راجح قول لا ده چې دا صفات دي د پاره د متقیانو تفسیر نه ده تفسیر کی باسی بیا ترک د منحیات و پکې اس استنباط تن به پکې راو باسو الذين يؤمنون بالغيب دا هغه کسان دي چې ایمان لري په غیب ويقيمون الصلاة پابندي کوي د مانځه او مما د بعض اغنا رزقناکم چې موږ ورکړي دي ته ينفقون هغه خرج کوي ایمان په لغت کې څه ته وایي یؤمنون د ایمان نه ده ایمان په لغت کې ویل کی تصدیق تا تصدیق معنا څه اذعان حکم المخبر وقبوله تا ته چا خبر درکو تا خبر تصدیق لو کو چې او دا ته چې کوم خبره کې دا بالکل صحیح ده او غل د امن ورکو د تکذیب نه ځکه ایمان باب فعال لیکنه ایمان معنا څه ده امنتکو من التکذیب طاقت امن ورکو چې زستا تکذیب نکوم زستا تصدیق کوم زتا سم موافقت کوم مخالفت دې نکوم نو امن دا دن امن ورکول هبه دا کلمه متعدی کی په لام سره انؤمن لك واتبعك الارذلون ایا موږ ستاسو تصدیق وکړو او حال لا چې ستاسو تابع خلق خوار غریبانان خلق دي واتبعك الارذلون او کلا متعدی کی په باسرا لکه دلته یؤمنون بالغیب چې متعدی شوی دی غیب ته په باسرا متعدی شوی دی یا حدیث جبریل کی دی اخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته متعدی شوی دی په باسرا نو کله د ایمان معنا تصدیقی اذعان تصدیق کله کله په معنا د باور سم راځي وسوق چوته وي وسوق او باور وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وما انت بمؤمن لنا یعقوب علیہ السلام زامنو یعقوب علیہ السلام تو ویل وما انت بمؤمن لنا تسمن خبر تصدیق سره کینا یعنی سب وجل شو او شرم خوړل یادی سورہ بقرہ کی وراشی افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق
هلته یو معنا څه ده ان یؤمنوا لکم چې تاسو خبره به ومني په تاسو به اعتماد وکړي دا یهودیان نه په تاسو اعتماد نه کوي دا خو هغه لغوي معنا ده ها په اصطلاح د شریعت کې ایمان څه ته وایي په اصطلاح د شریعت کې علماء تعریف کړي الاعتقاد الجازم بثبوت ما يعلم انه من الدين جازم تصدیق کولی ثبوت د هغه چې دا ته پته چې دا شی د دین نه دی علما ضروریه چې تا ته پته یي په بداحت سره معلومي چې دا امر شرعي دی نو ته به د هغې تصدیق کوې لکه موږ ته د الله وجود معلوم دی د رسول الله رسالت راته معلوم دی د قیامت راتلل راته معلوم دی په بداحت سره راته معلوم دی او دې تصدیق به کوو چې دا ټول حق دی دې تصدیق به کوو تصدیقا جازما تصدیق جازم بی جزم بی یا لن تعریف چادا کړي و تصدیق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بالضروره تصدیق کول له پټول اغشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه باندې راتلل کړي وعلم بالضروره او داغي معلوم عالم ضروری وي چې نه پټ نه وي هر چاته معلومي هغه ځین کې نه وي یو لفظ د ایمان دی یو لفظ د اسلام دی نو ایمان او اسلام چې ځان ځان ل ذکر شي نو بیا دواړه یو دي ایمان او اسلام یو شی دی دنه به تصدیقی ظاهر کې به انقیادي او که چرته دواړه په یو ځای کې رااله هلته به د اسلام او د ایمان به فرق کوو ځان له ایمان راغی نو کم تعریف چې د ایمان دی اق تعریف د اسلام دی د اسلام چې کم تعریف دی د ایمان دی دواړه یو شی دي او چې دواړه په یو ځای کې رااله نو هلته بیا فرق کوو د ایمان هغه د باطن سره تعلق لري او اسلام د ظاهر سره تعلق لري که په حدیث د جبريل کې د نبی صلی الله علیه وسلم ته تاسو کو خپل اسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله وتقيم الصلاه ظاهر اقرار بکې اقامت الصلاه بکې منځ بکې روزه بنيسي او د ایمان ته تاسو ته وکړې شو اخبرني ایمان قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله هغه د باطن سره تعلق لري هغه د علماء خپل اختلاف دی په ایمان کې حدیثو کتابونو کې لراځي چیرې مصداق د ایمان څه شی دی معنا شرعي د ایمان څه ده نو بعضی کسان لکه مرجئه هغه صرف اعتقاد معنی معرفت چوته وي یا تصدیق وي د زړه تصدیق بس دغه ایمان دی نور اقرار تم په کې ضرورت نشته عمل تم په کې ضرورت نشته او د کرامیو مذهب دا دی چې نطق دې سړی په خولې باندې لا اله الا الله وایي اقرار باللسان دا کافی دی
او د اهل سنت والجماعت مذهب دا ده چې نه په ایمان کې درې شي نه دي، د زړه تصدیق، د خولې اقرار او عمل بالارکان. ماتوریدیه د زړه تصدیق، د خولې اقرار وي، اعمال په تعریف د ایمان کې داخل نه وي خو ضروري وي. دې وجه نه را بشي امام طحاوی او بعض نور علما وي چې د ماتوریدی او د سلف په منځ کې نزاع سي لفظي ده، ځکه سلف او ماتوریدیه چې احناف هم دي اغیم تارک د اعمال او تفاسق وي، سلف هم ته وي اغي امتثال د اوامر ضروری دي، سلف هم وي. خو صرف دا چې په مسمات ایمان کې داخل دی کنه داخل. او چې خوارج دي د خوارج څخه فرق دا دی، خوارج اعمالم شرط وي د پاره د صحت د ایمان، اعمال شرط وي د پاره د صحت د ایمان. څه مطلب؟ که عمل له حکم مومنه، که عمل له اونکو کافر، او اهل سنت الجماعت شرط وي د پاره د تکمیل د ایمان، که امتثال الاوامر دی وسو کړو کامل مومنه، که امتثال الاوامر دی وسو نه کړو نو کامل مومن نه، ناقص مومن نه. هغه صدا وي په دې کې مذهب د جمهور دا راجح مذهب ده، رابشي له ان شاء الله احادیثو کې چې نه پکې افراط شته نه پکې تفرید شته. خوارجو هغه احادیث د وعید غستلی کم عمل په نفي باندې نفي د ایمان کړي، دا نور احادیث پریخي د نور هغه احادیث د وعد د ترغیبات واغستی وعیدات پریخي. اهل سنت والجماعت مانا حدیثونو باندې عمل کړي او دا غیب په منځ کې تللی دي. نه یؤمنون بالغیب، دی ایمان لري په غیبو، تصدیق کوي په غیبو. دلته ایمان متعدی شوی دی په باسره، متعدی کېدو معنا دا ده چې دی تصدیق او باور په چا باندې کوي؟ په غیب باندې باور کوي. اوس دلته د غیب نه څه مراد ده او څه معنی ده؟ نو لفظ د غیب په قرآن کې 48 کرته مستعمل شوی ہے. هبه دا غیب مصدر ده، قائم مقام ده په زید اسم فاعل. غیب مصدر ده خو معنا به د چا کو؟ اسم فاعل کو. غائب يؤمنون بالغيب معنى يؤمنون بالغائب، دی ایمان په چا لري؟ په غائب باندې لري، حاضر نه دي. لکه صوم معنا څه ده؟ صائم، روزدار. دلته بیا قرآن کې د دې غیب کله اطلاق په وحی باندې راغلی. ام عندكم الغیب فهم یکتبون، سورة تور کې 1 نمبر آیات ته. ام عندكم الغیب، آیا دی سره وحی شته، علم د وحی شته، فهم یکتبون چې هغې نه دیو لیکل کوي. یا وما هو على الغیب بضنین، دا پیغمبر خو په وحی باندې بخیل نه دی،
چې چاته کې نه بیانوي یا متهم خو نه دی چې دته دا وحي ولې راځي. نو دویم کله استعمالیږي په معنا د اشیاء غایبه التي لا تدرك بالحواس، چې د هغې ادراک په حواسم نه کېږي، په عقل هم نه کېږي، په وحي باندې هم نه کېږي. او دې ته څه وایي؟ د دې نه علما تعبیر کوي په غیب حقیقي. هم په دې قسم اشیاء غائبه باندې علم دا د الله په صفاتو کې دي خاصه، دا صفت خاصه ده د الله چې داسې اشیاء چې نه چاته په وحي معلوم دي، نه په عقل معلوم دي، نه په بل شي معلوم دي، نه په حواس لیدلي، نو داسې اشیاء او علم صرف د الله سره دی، بل چا سره نه دی. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. نپويږي هغه څه من في السماوات والأرض الغيب معنا هغه اشیاء غایبه چې د هغې ادراک نه په وحي کېږي، نه په عقل، الله نه په غیر بل څوک. نو دریم کله وحي راځي الکلام بلا دلیل، یو سړی خبره کوي او په دې خبرو څه هیڅ دلیل نه وي. سيقولون ثلاثة سورة کاف کې خلق وایي چې اصحاب کاف درې کسانو، رابعهم کلبهم څلورم سسپیو، او څوک وایي پنځه، سادسهم کلبهم شپږم سسپیو، رجما بالغیب. وایي دا اسې خبرې په توک ویل دي، دلیل څه شته دی نه، خو اسې په توک باندې لګیا دي، تا ویل ما ویلې. نو څلورم راځي په معنا د الاشیاء الغائبه، هغه اشیاء چې ستا په نظر نشته ولكنها تدرك بالحواس، و ادراک په حواسو کې دی شي یا په عقل ذریعه باندې یا په وحي ذریعه باندې. مثال په تور خو موږ سړی نه نو خو چغه وای دي، چغه نه موږ معلوم کو د اواز نه چې پلان کې دی اغل ته ور لومبي خيږي، نو موږ نه دی لیدلی چې ور دی، خو دې معلومات هم وکړو یا د وحي په ذریعه سره. نبی خبر ورکړی دی اشیاء غایبه، نو دې ته غیب اضافي وایي، دیتا غیب اضافي وي. اچھا چې کوم معلوم کو د غیب نشو او چاته معلوم نه دی هغه ته غیب دی. قرآن کې دی ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، دا کوم چې بیان کو دا خبرونه غیب نوحی الیک من تا ته وحی کو. وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايكم يكفل مريم، تنوي دې په خوا کې چې قلمونه غرزول چې کم یو به د مریم کفالت کوي. وما كنت لديهم اذ يختصمون. او کله کله اطلاق په وخت د غیبوبت کې راځي، وقت الغیبوبه. الله تعالی وايي سورۃ یوسف کې زلیخا ویل ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب وان الله لا يهدي كيد الخائنین. ما دسرا تتب یوسف ته پته ولګي چې دا په غیبوبوالي کې ما د خیانت نه کړه، یعنی ما په بیا خلاف خبره کړي. هوس دلته
د یؤمنون بالغیب نه څه مراد ده؟ نو په دې کې مختلف اقوال علماء کړي چې یؤمنون بالغیب څه شی مراد ده؟ نو د ابو العالیه قول پکې جامع ده. ابو العالیه هغه قول کړی دی جامع ده. دا ټول اقوال چې علماء کړي دي بس هغه قول له جامع ده. هغه معنا کړی دا قال يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. دا هغه کسان دي یؤمنون بالغیب چې تصدیق کوي بالغیب په هغه اشیاء غائبه. الله موږ نه غائب دی، موږ په نظر نه راځي او موږ یې منو. ملائک موږ غنینو او منوي. کتابونه منزله موږ نه دي لیدلي او موږ یې منو. رسولان موږ په خپله نه دي لیدلي خو منوي. ورځ د آخرت هم نه ده لیدلې اوس موږ په یقین دی لکه څنګه چې سبا راځي او مخکې ته شپه راځي دقسې یقین هم دی چې آخرت کې موږ راپورته کیو. ایمان هم په تقدیر دی وتؤمن بالقدر خیره و شره چې الله دا ټول نظام مخکې نه په لوح محفوظ کې لیکلی او بیا د هغه د علم مطابق واقع کیږي. او بالبعث او دا ایمان ولري چې دا الله جنت حق دی، لقاء حق ده، كتبه ورسوله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث هذا غيب كله. او دا ایمان شرعي شو. کم ته چې په حدیث د جبريل کې اشاره راغله، جبريل نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلو اخبرني عن الايمان. نبی صلی الله علیه وسلم ته جواب کې ویل ان تؤمن بالله وملائکته، ایمان په الله ولري وملائکته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. ابیا دا با بالغیب کې دا سله د ایمان یو متضمن دی معنا د اعتراف لرا. یؤمنون بالغیب معنا اقرار کوي د دې اشیاء غایبه او یا مفعول کا او یؤمنون په معنا د اعتماد، باور کوي اعتماد کوي په دې اشیاء غایبه. دا یو معنا شو چې د غیب نه مراد الاشیاء الغائبه، اشیاء غایبه شو. باور کوي، تصدیق کوي، یقین کوي په اشیاء غایبه. دویمه هغه دا دی چې نه غیب خپله مصدر واخله. مخکې من کوم معنا واکړه اسم فاعل باندې مو اخسته کنه. الغیب معنا الغائبه. دی احتمال کې غیب په خپله معنا مصدري سره واخله. خدا به دا به اصل کې متعلق کو په محذوب پورې، دا به متعلق په محذوب چې هغه محذوب اصل کې حال له دا فاعل د یؤمنون نه په یؤمنون کې دنه فاعل له ضمیر کنه نه دا غینه به دا محذوب شوی حال واقع شوی.
دا بالغیب کی بیچا پورې متعلق شو په محذوب پورې او دا محذوب حال د چانه واقع شوی هغه فاعل دا یؤمنون نه نو به معنا د څه کو یؤمنون حال كونهم متلبسين بالغيبة غیبه معنا مصدری شو کنه شو ایمان لري په کوم حالت کې ایمان لري دا متقیان بالغیب معنا حال كونهم متلبسين بالغیب په داسې حال کې چې دا غائب دي غائب د چا نه اما عن الناس ځان لزکی هم تصدیق کوي د منافقانو پرنګ نه دي چې ظاهر کې مؤمنانو ته وایي آمنا او اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون دیو که ظاهر کې چې کوم اقرار کوي د الله په وجود د رسالت نو دقه سي تصدیق د دیو په ځل کې کم دی په باطن کې هم دی په ځان لزه کې هم دی منافقانو پرنګ کار نه کوي چې ظاهر کې یو شانی په باطن کې بل شانی او دا دی مثال معنا د پاره قران کې راغلي سورۃ یوسف کې ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب هل تسمعنا ده دقه معنا ده چې دا ته پته ولګي لم اخنه بالغیب چې ما د خیانت نه کړه حال غیبوبتی په داسې حال کې چې یوسف نشتا او ما خیانت کړی یا یو سړی چاته وي نعم الرجل لك فلان نعم الصديق لك فلان بظاهر الغیب ولک ستا پلان کې مرګر ہے ډیر ښه دوست دی په وخت د غایب والی کې چې تاسو نه می کنه غایب هم دی نه خو ستا څه کوي ستا سره ښه دوستانه او خیارانه د سپالي یو معنا شو او دا د مؤمنانو تعریف شو په دې حیثیت چې ظاهرهم موافق لباطنهم ظاهر د باطن سره موافق دی د منافق ته کې نه دی چې ظاهر کې یو څه وي په باطن کې بل څه وي یقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم هغه خبرې کوي چې په زړه کې داغ نه خدا چې کله د چانه والو په معنا د مصدر سے والو او حال واقع کو دا اغا متعلق کو په محذوب پورې حال واقع کو دا اغا یؤمنون د فاعلنا او دا معنا رازی صاحب ذکر کړي او د دې رجحان د پاره به رازی صاحب دلایل ذکر کړي دویم احتمال پکې دا ده همدغه معنا ده خو مخکې منګه غائب د چا نه ویله حال کونهم متلبسین بالغیب عن الناس وز بدلت بالغیب عن المؤمن به بوالو حال كونهم غائبين عن المؤمن به وما معنا ده كنا معنا مصدري ده بمتعلق بچا پورې ده په محذوب پورې او هغه حال واقع شوی د چانه د یؤمنون د فاعلنا معنا به ده سکو حال كونهم يؤمنون بالغيب معنى يؤمنون حال كونهم غائبين مخي غائبين عن الناس وز غائبين عن المؤمن به داسې حال کې چې په چا ایمان لري نو د هغې نه دي غایب دي اینې نه غایب دي خو مني
نبی نه دی لیدلی، نزول د وحی نه دی لیدلی، نزول د قرآن نه دی لیدلی، او څه پې کوي؟ ایمان پې لري. لکه موږ تاسو نزول د قرآن لیدلی خو منو چې دا نازل دی، نبی نه دی لیدلی خو منو چې دا د الله حق نبی و، قرآن منو چې دا د الله کتاب دی. نو دا یې معنا شوه. بیا په دې کې فضیلت شو د هغه چا چې نزول د وحی او نزول د قرآن نه دی لیدلی ایمان پې لري، ملائکې نه دی لیدلی ایمان پې لري. او د دې معنا تایید یو روایت کوي، عبدالله بن مسعود وایي عبدالرحمن ابن یزید وایي موږ د عبدالله بن مسعود سره ناستو، وایي موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو فضیلت ذکر کو، فذكرنا اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم وما سبقوا به. چیرې صحابه د نبی صلی الله علیه وسلم خو غوره خلکو، ذکر رسول الله لیدلی او نزول د قرآن لیدلی و، دغه هم ټول هم ذکر کړه. وی عبدالله بن مسعود راته ویل چې ان امر محمد کان بینا لمن رآه. ګوره د نبی صلی الله علیه وسلم رسالت خو صحابو ته بالکل ښکاره و چې دا حق نبی دی، هېڅ خفا او پټوالی پکې نه و. والذي لا اله الا غیره، قسم می دی په هغه ذات چې د الله نه بغیر بل اله نشته، ما آمن احد قط ایمانا، نه دی راوړی یو تن هېڅکله ایمان افضل من ایمان بغیب، غوره د ایمان بغیب. څه معنا؟ دا معنا ده پیغمبر یې لیدلی نه دی په ایمان راوړي، دا یؤمنون بالغیب شو که نه شو؟ صحابو خو رسول الله لیدلی او به خامخا رسول الله یې منو، او چا چې رسول الله نه دی لیدلی او ایمان پې لري نو د ده ایمان افضل ایمان دی. بیا د آیات ولستلو ثم قرأ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وګور عبد الله بن مسعود کومه معنا وکړه؟ غائبین عن المؤمن به، چې په کوم شي باندې ایمان لري د هغې نه غایب دي. امام حاکم مستدرک دا روایت راوړی، امام احمد هم راوړی، د ابن محیرز نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره موږ د غرمې ډوډۍ ناستو، وایي موږ کې ابو عبیده ابن الجراح هم و. نو دی ابو عبیده ابن الجراح د نبي صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې یا رسول الله هل احد آیا شته دی یو تن خیر منا زموږ نه غوره، اسلمنا معك وجاهدنا معك، موږ تا سره ایمان راوړی، تا سم جهاد کړی، زموږ نه څوک افضل غوره انسان شته؟ هغه ته ویل او قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني، څه قومونه دي ستاسو نه به وروستو وي په ما به ایمان لري او زه به یې لیدلی نه یم، نو هغه ستاسو نه به غوره وي. نو دا د دغې قول تایید کوي. هم بیا ذهن کې دا کښېنوئ، ظاهر کې خو د دې حدیث څه داسې معلوم شو چې رستني خلق غوره دي د چا نه؟ د صحابو نه. حال دا دی چې صحابه د ټول امت نه غوره دي. نو د دې دواړو په منځ کې تطبیق دا دی چې ګوره یو فضیلت د صحابو دی په رؤیت د نبي صلی الله علیه وسلم کې رسول الله لیدلی دی. نو دغه مشاهده د نبی صلی الله علیه وسلم یو عمل هم هغې ته رسېدی نه شي، او یو عمل د صحابو دی مثلا دعوت شو یا نور اعمال شو،
او وروسته د امت هغه عمل شو نو کله کله بیا د دې څه راتللی شي د دې فضیلت بیا راتلی شي خو هر چې مشاهده نه مشاهده کې صحابو ته څوک رسېدی نه شي هغه اوچته مرتبه هغه الله هغوی له ورکړې ده هم پاتې شو اعمال لکه حدیث کې راځي صحابو ته ویله که تاسو امر بالمعروف عمل کوي رستنی کسان راشي په لسمه حصه عمل کوي نو د 50 اجر به ستاسو نه نو هغه دا فضیلت په کوم اعتبار دی ابه په اعمالو کې راتلی شي دریم جواب دریم څلورم قول دا دی چې د غیب نه مراد قلب دی زړه یؤمنون بقلوبهم دی ایمان په زړه راوړي د منافقانو پرنګ نه دي چې په خولې اقرار کوي د ایمان او په زړه کې د هغې دننه تصدیق نه دا څلور واړه معنی صحیح شوي اوله معنی اسم فاعل سواله الذين يؤمنون بالغیب دا مؤمنان هغه کسان دي یؤمنون بالغیب چې ایمان لري بالغیب په هغه اشیاء غائبه چې په نظر نه راځي الله دې رسول دې قیامت ته جنت ته جهنم دې ورځ د قیامت ته یا دقه چې نور هغه کم شي نه چې زموږ تاسو په نظر نشته دویم معنا غیب معنا مصدری کې یو حال واقع کا یؤمنون دا کسان دي چې ایمان لري حال كونهم متلبسين بالغيبة عن الناس ایمان لري په داسې حال کې چې دا غائب دي د خلکو نه څنګه ظاهر کې ایمان لري نو په ځان لږه کې دقه تصدیق او باور په زړه کې لري یا درېمه معنا یؤمنون بالغیب ایمان لري حال كونهم متلبسين بالغيبة عن المؤمن به چې په کوم شي ایمان لري او ما غول معنی ته رجوع کیږي ایمان لري په هغه اشیاء چې دیونه غایب دي دیوتی غایب دي لیدلې نه دي الله نه دی لیدل رسول نه دی لیدل نزول القرآن نه دی لیدل ملائکه نه دی لیدلې او څه په کوي تصدیق په کوي ایمان په لري او یا یؤمنون بالغیب غیب نه مراد زړه ده یؤمنون بالغیب ایمان لري په غیب معنی په زړه منافقانو پرنګ نه دي والذین ويقيمون الصلاة او دی اقامت د مانځه کوي دی یقیمون الصلاة کی دویم صفت ده او دې ته ویل کی صفت د عمل بعد الایمان د ایمان نرستو د هغې صفت ذکر کو په عمل چې تصدیق سره سره دیو عمل هم کوي ها په دې صفت ذکر کولو کې اشاره ده دې خبرې ته المتصف بالمدح عند الله المؤمن الكامل متصف مدح د الله په نسبت باندې ممدوح قابل د مدح هغه مؤمن دی چې کامل مؤمنی کامل مؤمن هغه ته وایي چې تصدیق می او د تصدیق سے امتثال الاوامر اجتناب النواهی کوي دې د وجه نه قرآن کې طریقه دا ده چې الله که مؤمن ذکر کوي نو کامل مؤمن ذکر کوي او که کافر هم ذکر کوي شدید غټ کافر ذکر کوي دا کمزوري مؤمنانو هغه طرف ته تعرض نه دی کړی دې د وجه نه سم دواره د ایمان سره وعملوا الصالحات راوړي وعملوا الصالحات ولې چې عمل صالح سره نه دا ایمان کامل نه دی ويقيمون او پابندي کوي د مانځه
هذه اقامت الصلاة کی اشاره ده چې دی اظهار ده د حق المعبود، د معبود حق په خپل ځان باندې ظاهري چې هغه ته اقامت الصلاة وي. هي يقيمون صيغه د مضارع ده، د اقامت نه ماخوذ ده. اقامت یو معنا ده اقمت الشيء اقامتا اذا وفيت حقه، اقمت الشيء اقامتا دا پاغه وخت کې ویل کی اذا وفيت حقه چې پورا حق داغه ادا کی. قرآن کې الله وایي قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. سورة مائدة. اهل کتابو لستم على شيء تاسو په اچ باندې نه یې حتى تقيموا التوراة والإنجيل ترڅو پوری تورات او انجیل باندې مسنی کړه پورا عملم بنی کړه دا حقم پورا نه ادا کړه. اقامت څه ده؟ هغه ایفاء حقهما بالعلم والعمل. چې دې کتب منزله باندې بزان پی کوي او دا غي نرستو په عمل کوي. دې یقیمون الصلاة لم یو معنا دا شو چې يوفون حقها ويعدلون أركانها، داغي په ارکانو کې تعدیل کوي، د مانځه حق پورا ادا کوي. يوقعوها مستجمعة للفرائض والواجبات، دا مونږ کوي نو په دې مانځه کې واجبات، فرائض، آداب، سنن دا ټول پکې صحیح کوي. صحیح مونږ کوي، په صحیح طریقه باندې مونږ کوي. فرائض، واجبات، مستحبات په دې مانځه کې چې څونه دن ندي دا ټول ادا کوي. ويقيمون الصلاة، دا نه چې بس زر زر مونږ کوي، نه د رکوع لحاظ ساتي، نه د سجدې لحاظ ساتي، نه د واجباتو، نه د سننو، نه د مستحباتو رعایت پکې نه کوي، نه په صحیح طریقه به مونږ کوي. او شریعت موږ هم دقه مونږ غواړي، ولکه واجبات دې پکې ادا نه کړه ستا دا مونږ ونه شولو. هغه باندې چې هغه چې وکنه مسیء الصلاة په مانځه کې قومه نه وکړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل. دې وجه مونږ وکړي په صحیح طریقه باندې وکړي، رکوع هم په صحیح طریقه، سجده هم په صحیح طریقه، قیام هم په صحیح طریقه، پاکی تمانینیت دا ټول به پکې کې چې دا دې وکړه دې ته اقامت الصلاة وي. دا نه چې 15 رکعات ته په 4 منټه کې وکړي، 3 منټه کې وکړي، دا ته اقامت الصلاة نه کو. دویمه معنا اقامت مداومت ته وایي، المداومة عليها. يقيمون الصلاة دي وهمیشه مونږ کوي، په هغې باندې دوام کوي. دا نه چې صرف د جمعې مونږ کوي او کله زړه غواړي کوي، کله زړه نه غواړي نه کوي، نه، هر وخت همیشه مونږ کوي. قرآن کې دا معنا راغلی ده والذین هم علی صلاتهم یحافظون. مؤمنان هغه کسان دي چې په خپلو منځونو حفاظت کوي. یا الذین هم علی صلاتهم دائمون، په خپلو منځونو باندې دوام کوي. د قامت السوق نه ماخوذ دی. قامت السوق کله چې بازار ګرم شي، اذا نفقت، خلق راځي اغستل خرڅول کوي، سوداګانی اخلي خرڅي، نو
اقامت السوق ویل کی ولې کله چې یو شی قیمتي خلک په هغې کې رغبت کوي چې کله ضایع شي خراب شي نو بیا ته رغبت ختم شي که نه درېیمه معنا د اقامت ته یتشمرون لآدائها بلا فترة عنها ولا توان دی د هغې ادا کولو ته ځان څه کړی دی تیار کړی دی سستیم پکې نه کوي ناراستیم نه کوي عرب اقام بالامر واقامه دا کله وی اذا جد فيه چې باغې کې محنت او کوشش وکړي او دا هغې ضد دی قعد عن الامر وتقاعد عنه چې کله پشاشي څلورم معنا دا اقامت عبارت ته د اذانا یقیمون الصلاة منځ کوي هبه تعبیر د اذان په قیام زکه وکړو چې په مانځه کې رکوع د سجدم د نو قیام هم ده نو دا قیام هم پکې اهم نو زکه تعبیر د ټول مانځنه په قیام وکړو هدلته سیدا دا چې دا څلور واړه معنا مراد دي ځکه د متقی صفت ته متقی هغه ته وایي یقیمون الصلاة چې مونځ په صحیح طریقه ادا کوي هر وخت ادا کوي او خپ خوشحالي باندې ادا کوي ناراستی سستی پکې نه او دوام پې کوي حفاظت پاغي باندې کوي الصلاة تشریح د لفظ د صلات تپرین ورستو به وکړو ان شاء الله